بسم الله الرحمن الرحيم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية وعين باتت تحرس في سبيل الله رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ہوئے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا بشير الصلاة والسلام عليك يا نذير الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمة الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ډیرو معززو عزتمندو حاضرینو سامعینو مشرانو همزولو ماشومانو محبینو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم و حاضرینو اسلامی پنځم میاشت او نن د جمعې مبارکې په دغه لویه او عظیم ورځ باندې د هغې 14 ورځ ده 13 جمادی اولا. الہ العالمین د زمونږ استاسو د دغه ناستې د ویلو د اوریدلو د وجنه مخکینی رستنی ظاهری باطنی ټول گناهونه معاف کا او په دې خبرو باندې الہ العالمین د اوریدو نه پس د عمل توفیق راکا. محترم حاضرینو اولنا اخیر پورې با مختصرا په یو اهم موضوع باندې ستاسو په وړاندې خبره کومه. قرآن کریم آیاتونه او احادیث صحیحه د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه یو څو احادیث ستاسو په حضور کې وړاندې کوم. الہ العالمین د داویل اوریدل په خپل دربار عظیم کې قبول او منظور کا. نن د زمونږ او د ستاسو موضوع او بیان اولنا تر اخر پورې هغه به خشیت الہی. دا صاحبانو دا خبر ار سره یاد لرئ خشیت یرا الہی د معبود برحق الہ العالمین نا دا یو ډیر امر ضروری دی. دا یو ډیر اهم چیز دی. په اهمیت باندې ارته یو څو خبره وایم او دا نن سبا بالکل زمونږ په تاسو کې نشتا. ګورئ پروي زمین باندې چې څومره فسادات دي
ما څومره ووي تاسو په هغې باندې بیا پوهیږئ یعنې ټول په روی زمین باندې چې څومره فسادات دي هغه که د ګناه په شکل کې دي کبایر صغایر نافرمانی قتل و قتال و غارت چې څومره فاسدات دي او څومره ورانۍ دي د دغه ټولو فساداتو صرف اور صرف یو وجه ده دا ولی دی وجه صرف دا ده چې زما او ستا په زړه کې خشیت الهی نشته بس دا دومره یو امر مهم دومره یو ضروری چیز دی چې کله د انسان په قلب کې د انسان په زړه کې خشیت دا یو ځل انټر شي یو ځل پکې وغورځږي دا قسمت والا خلق وي الہ العالمین د زمونږ په زړه کې هم خپل خشیت پیدا کا بیا دا هغه انسان دی چې نیکی هم کامله ده پورا بیا دا هغه انسان دی چې حتی الامکان د ګناه نه پاک او بچ دی او انسان ضعیف دی ان کیس کا هغه نه ګناه ومشي هغې نه پسم دا هغه انسان دی چې سم دستی به الله جل جلاله ته رجوع کا بیا هم بهتره شوه یعنی انسان نه کامل جوړی کامل پورا انسان نه قریب جوړی د الله خشیت انسان نه با مراد جوړی انسان نا کامیاب او کامران جوړی انسان منزل مقصود ته رسي چې څومره رکاوټونه د زما او دستا د رب په منځ کې دي چې زمونږ د وجې نه جوړ دي الله د وجې نه نشته یا څومره رکاوټونه دي زما او دستا د دین په منځ کې دا ټول روړه دا ټول رکاوټ دا ټول کاڼي دا چې په منځ کې پیدا دي دا صرف اور صرف دې نه پیدا دي چې زما او ستا په زړه کې د الله خشیت نشته بس یار یو انسان سوچ وکا ته ګناه په طرف باندې راځي او ستا په زړه کې خشیتي دا کېدی نشي دوه خبرې دي که خشیت وو گناہ بنی او که خشیت نو ممکن ده چې گناہ دستا د اندامونو نه صادر شي وشي ممکن ده او بیا به داسې ګناهي یو خو به ګناهي لکه زمونږ او ستاسو چې څنګه ګناهونه دي ما او ستا ګناه هم ده او د ګناه نه پس بې باکیم ده یعنی مونږ او په تاسو کې الله ته رجوع نشته د نشت برابر ده چا داسې کار کړی چې انسان نه ګناه شوي او دی په هغې باندې خپیمان او سمدستي الله ته رجوع وکړه مونږ او ستاسو پښتانه ځان ته هیڅ کلم غلط نه وایو معصوم او محفوظ او خپل ځان ګړو او هر ټیم ما او تا په حق باندې یو څومره راته چې بل انسان کوک ښکاري کو دومره راته خپل نفس کوک ښکاره کېدی نه به زه کوک وای او نه به ته کوک وای که ځان سړي ته چې کله ځان سړي ته کوک ښکاره شي نو بیا یې د سمولو کوشش وکړه دیم سیده شي او مخلوقات هم ورته سیده ښکاري خو چې ته کوږي ته به هم کوږي او بل به هم ورته کوږ ښکاري څومره چې ما او تا تنقید په بل چا باندې کوو که دا مو په ځان باندې وکړه زما او ستا به اصلاح وشي عمر فاروق فرمایي رضی الله عنه چې بستره او کمبل بالښت او ترشک او بیډ دا صرف د آرام د پاره نه وي چې ما او تا پکې ننوځو او آرام وکړو په پسته بستره باندې عمر فاروق فرمایي چې دا بستره دا د محاسبې دپاره ده چې ته پکې ننوځې که نه دا قبر دی که نه دا قبر دی ځان باندې
بړستن کمبال رواچې لږ ځان سره محاسبه وکړه د سحر رئیسې چې زه سحر را ناست یم ما څومره نیکي کړي دي او ما څومره بدۍ کړي دي صحابه عمر فاروق به بسترم محاسبې دپاره استعمالوله خپله بار ته اندازه ولګي چې کومه پرلا دستا زیاته ده بیا آیا چې ته په بستره کې ننوتلی آرام کړې تا ماخوستن مونځ کړی دا د الله رزق چې تا اوس وخوړه ولې ده وخوړه ستا حق څه جوړېږي چې ته د الله رزق خورې یو شی به روزانه په بنیاد باندې په بنیاد باندې چې کله انسان محاسبه وکا علما فرمایي داسې انسان نه د الله ولی جوړېږي بیا دا اولیاء چې دي دا اولیاء په دې باندې دي چې ټول عمر یې بل سره حساب کتاب نه دی کړی په نورو باندې به مهربانو په نورو باندې به شفیقو مخلوق خدا باندې به زیریده که حساب کتاب یې کړی دی خپل ځان سره یې کړی دی ځکه دا خلک تر جوړ دي او ما ته که حساب کتاب مو کړی دی نو بل سره مو کړی دی ځان خو ما ته کامل ښکاري مونږ خو لوی خلک یو مونږ نه دام سوچ دی خطا شرطه کږي وجه څه ده د دغې ټولو خبرو خلاصه زما او ستا زړه نن د حب د محبت د دنیا نه ډک دی د محبت د مال نه ډک دی د محبت د شهرت نه ډک دی د محبت د عزت نه ډک دی محبت د آخرت پکې نشته او چې کوم اهم چیز دی چې هغې ته خشیت الهي ویل کېږي خوف ویل کېږي نن زما او ستا د هغې زړه د هغې نه عاري دی او د هغې نه پاک دی نشته پکې مونږ او ستاسو مطلب هم داسې دی کهاوت چې څه ته وي هغې نه ویریږه څوک چې خدای پاک نه یریږي هغو خلکو څوک چې خدای پاک نه یریږي وي هغې نه مه یریږه هغه غلط کار خو چې څوک رب نه یریږي هغه نه ویریږه ځکه چې هغه مقصد یې دا دی چې هغه هر څه کولی شي دومره خطرناک چیز دی نو چې چا په زړه کې خشیت نه او بیا قرآن کریم دا خو ډیره لمبا چوړه موضوع د حضور مبارک او انبیاء او صحابه او داسې نه کوي خو ټوله بیان کې خو نه راځي خو داسې چیت خبرې پکې کومه خپل وخت مناسب پورې قرآن کریم 115 آیاتونه ارتیامه ده قرآن کریم هم یو مؤثر کتاب دی سړي ته لږه پته ولګي که تاسو وګورئ په صورت نازعات کې دا دیشمه سپاره صورت نبا عما یتساءلون پس چې کوم صورت دی صورت نازعات ورته الله فرمای ګورئ فاما من طغى خسته ډیر خسته خبر الله کړي واثر الحیات الدنیا فان الجحیم هي المأوى بیا پسې فرمایي ځکه چې خلک خوم شته واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى استاخو خدا مونږ غوندې بیکاره هم شته ستاسو غوندې هم شته الله څه فرمایي واما من طغى اے بندگانو نورم خپل خوخه ده خو اجازه ته یو اعلان کړم بس چې کوم طرف ته تاسو کګه انسان له الله اختیار ورکړي ستا خوخه ده خو خبره داسې ده چې هر هغه څوک طغى چې هغه سرکش دی هغه نافرمان دی هغه زما په خشیت کې چروت نه وایي هیڅ غم ورسره نشته او څه شی کا واثر الحیات الدنیا او دنیا له څه ورکړې ده ترجیح ما او تا دنیا له ترجیح ورکړې ده دنیا ترجیح اومدغه ده چې سبعین ماخستن پورې ما او تا ټول په دنیا کې یو منځلم ډیر په مشکل باندې تر راځو نور ترجیح څه شي 12 بجې دنیا نه ما او تا راځو کور ته کنه 12 بجې باندې دکان بند شي کور ته راشو سبې بیا ودو نو چې زو دنیا راځوم دنیا لاو کور نه چې زوم دنیا لځو مونږ چرته جمعات لا یا جمع ډیر کم خلک داسي نیکان الله فرمایي چې هغه څوک چې سرکشه یعنی ګناګار دی ګناګار څوک چې پزړه کې خشیت نه واثر الحیات الدنیا او دنیا یا غورکړي په آخرت باندې ترجیح ولور کړي فان الجحیم هي المأوى بس ما اعلان واوري چې سترګې پټ شي وفات شي دا غزه جهنم دی الله فرمایي
دا دی خوخه ده او که دا دی خوخه ده. و اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. او الله فرمایي چې بعضې کسان داسې دي هغه کسان چې د خدای پاک جل مجده په ورځ د قیامت باندې د هغه د ادرېدو نه یرګي چې زه به رب ته مخامخ کېږم، رب سره به میلاویږم. ښه زه به ورته څه وایم؟ ښځه څه ورته ووایم چې ربه ما دنیا نه دلته څه شی راوړ؟ دومره خو راته پته لګي چې په اوږو باندې مې ډېر لوی پیټی د ګناهونو دی، خو د ثواب پته خو ماته نه لګي چې هغه به قبول وي او که نه، ځکه چې زما او ستا ثواب په قبولیت کې شک دی او ګناه هم کنفرم ده. ګناه خو کنفرم ده، خو څه خبرو چې ثواب به کنفرم وي او که نه. څوک چې د خدای پاک د ادرېدو نه یریږي، الله فرمایي و اما من خاف ونهى النفس، او دا غټه بلا چې ما او تا سره ده، دا نفس او دا شهوت او دا شیطان. ونهى النفس عن الهوى، دا خپل نفس یا دا هغو خواهشاتو نه راټینګ کړی دی، رئیسار کړی دی چې کوم خواهشات شریعت نه مني. بعضې خواهشات شریعت مني چې پوره یې کړه. زمونږ او ستاسو زنانه په نکاح باندې چې په نکاحي شریعت یې خواهش پوره کړه، صحیح دی، ثواب دی. خو بعضې وږی شي، دا هم یو خواهش دی، شریعت یې په حلال رزق باندې پوره کړه. بعضې خواهشات د زما او ستا شریعت اجازه ورکړې ده، بعضې خواهشات شریعت منع کړي دي. الله فرمایي خپل نفس یا کلک نیولی د هغې خواهشاتو نه چې کوم شریعت منع کړي دي. خدای پاک نه م یریږي، زړه کې خشیت شته. رب مې څه فرمایي؟ ای خلکو تاسو ته اعلان دی فإن الجنة هي المأوى، بس سترګې پټې کړئ او راځئ جنت له تاسو پاره جنت. څومره اهم شی دی، داسې یو زبردست او پاورفل سیز دی. الله جل جلاله دا بعضې وخت کې وي یو مقرر تقریر کاو، ډېر ښه لګي اثر کا، او بعضې وخت کې نه کا. دا چې ښه لګي اثر کا دام د ستاسو کمال دی. الله فرمایي سیذکر من یخشی، څوک چې یریږي الله نه هغه پند او نصیحت اخلي. څوک چې الله نه یریږي، الله فرمایي هغې ته لګیا اوسه. نو چې دا زه لګیا یم او تاسو له خوند درکوي او په تاسو باندې مثال کې طور په اثر کا، تاسو رب نه یریږئ ځکه ور باندې اثر کا. دا هم د خوف الهی او علامه ده چې دین یو خبره به پتا خلګي اثر بار باندې کا، گویا کې ته الله نه یریږي. الله خپل قرآن کې ویلي چې دین خبره خار باندې لګي، ستا په زړه کې خشیت شته. او بیا که ته سورت قاف لاړ شې که نه، سورت قاف پارا نمبر 26 کې الله څه فرمایي؟ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. څه به ورته ووایم قیامت په ورځ باندې؟ ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود. چې څه ته غواړې ابم یي، بیا به څه ورته وفرمایم دغه انسان ته؟ لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید. الله فرمایي من هغه څوک خشی الرحمن بالغیب چې هغه د رحمان ذات نه یریږي، خشیت یا په زړه کې، او څنګه تر یریږي په پټه باندې، یعنی لیدلی مو نه دی، ښکاره کې په پټه کې الله جل جلاله چې ما او تا ته خپل ځان وښیي، بیا به هم تر نه یریږي. مزه خدا که چې په قدرتونو باندې الله تعالی پیژندلی شي او په دلایلو باندې الله تعالی پیژندلی شي. رب واحد لا شریک موجود دی. ما او تا په سترګو باندې لیدلی نه دی، انشاءالله په جنت کې به رب العالمین دیدار کوو انشاءالله تعالی. دا زموږ ایمان دی، امید به الله نه ساتي. بس هغه که د چا د خاطره ایم، د چا د خاطره به انشاءاللہ مومنان مسلمانان با وجوه یومئذ ناظرہ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اللہ فرمائی چې بعضی تر و تازه مخونه بی، تر و تازه په جنت کې خپل رب ته بګوري، خپل رب بویني. نبی علیہ السلام فرمائی په جنت کې ټولو نه باندې لوی نعمت دیدار د الہ العالمین دی. خپل عمل مطابق بچاته سبابیگا، چاته میاش پس، چاته کال پس، چاته روزانه، خپل عمل مطابق بما او تا ته ملاوږي.
یو چا چې حسن پیدا کړی چا چې ښایست پیدا کړی څومره ښایسته رب وي هغه نو دا خو چې جنت له موت لاړ شو کنه دا جنت ته رسیدل ګوره موت ته ډېر آسان ښکاري خدای فضل دی چې واړي څه خبره پکې نشته خو چې زما او ستا عمل ته واړي صاحب ډېره ګرانه ښکاري ډېره ګرانه ښکاري ډېره سخته ښکاري مونږ او ستاسو په اعمالو کې په بدو اعمالو کې داسې یو عمل راته وښیه چې نه پکې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو صحابي دی حضور مبارک مهار بیا هر وخت د سورلۍ په لاس کې نیولو خادم مدهم رضی الله عنه او په یو سفر کې روان دی د حضور مبارک د سورلۍ مهار یې نیولی دی یو نامعلوم ځای نه غشی راغی او دی په ولګېده شهید شو په خدمت کې مو په سفر کې مو شهیدم شو صحابي مو ټول د جنت سرداران دي صحابه خو په تور د عبرت باندې دا خبر ارته کوم صحابه کرام هغه وی چې بد جنت ته مبارک ورسېدو په غشي باندې ولګېدو په خدمت کې مو وو صحابي مو وو جنت ته ورسې نبی علیہ السلام چې کله دا خبري واورېدې حدیث الفاظ دادي حضور مبارک ورته فرمایي صحابو دغه مې د حمزه وس مینما چې په یو څادر کې راتاو دی یا دفن شوی نه دی خو زه وس نه ینما چې په یو څادر کې راتاو دی په اور د جهنم کې دی زما او ستا پاتې کور خلک یو ډېر لاندې صحابه کرام حیران شو په اور د جهنم کې څادر کې راتاو دی لمبو منځ کې پروت دی حضور مبارک وجه بیانې وجه صدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیا دا وګوره چې دا عمل زما پتا کې څومره دی حضور مبارک فرمایي چې یو ځل مال غنیمت را جمع شو او مال غنیمت ما تقسیم کړی نو د مال غنیمت د تقسیم نه مخکې دغه صاحب د زما د اجازه نه بغیر یو څادر اخیستی وړو کې څادر و چې وسم په هغه څادر کې راتاو دی په اور د جهنم کې څومره شي نه موت اخیستی دي پردای حق چې هغه ته حقوق ولای ته صحیح چې زما به دغه تصفو باندې وبخي الله تعالی د صف د جمع د اول صف او تکبیر او په دې باندې مماوته الله تعالی وبخي خدای پاک باندې ځان بخل ډیر ګران کار دی صاحب اولیاء څل ټوله دنیا پرې خوداو شپې په عبادت او درې دا ځانونه استړي کړه رب باندې ځان بخل پکار دی او دا څه اسانه خبره نه ده ډیر زور غواړي ځکه چې اعمال زمونږ بد ډیر دي مونږ په زړه کې بالکل خشیت نشته مونږ تر څو پورې شیخان یو چې د ګناه مکراته نی ملاو شوی ډیر نیکان نجیز خدا پاکان شیخان چې ارڅ ورته وای خو چې ګناه مکراته ملاو شوی نه نو موتا مسکړې نه ده چرتم دا نی ویلی چې رب ما ته ګوري ک پلار منی کرور منی ک سوګنی ک استاد نی کلی خلق نی یوازیم ځان لیم په ګناه قادر یم ټیک دا شرطم دا ویلی چې رب ما ته ګوري کرامن کاتبین دل تناستی فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره هر سیز ټول خبرونه چھوڑ دا دی چې زما ستا په دې ځای کې خشیت نشته ذکر رب فرمایي چې مان څوک په پټه باندې وېریده وجاء بقلب منيب او داسې زړه یو چې کله به تر خطا وشو نو سم دستی به الله ته رجوع کړه سم دستی به الله ته رجوع کړه وی چې کله چې مال راشي داسې کس چې مانا یریده په پټه زیلی دلای نه وما خو چې کله کله به داسې خطا تر وشو نو سم دستی به ما ته ډایرک بیا را ته رجوع کړه ربا زه معافي غواړم الله فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې چې داسې خلق مال راشي خپل وای زبا ورته وایم فرشتہ نه جبرائیل علیہ السلام یا اسرائیل علیہ السلام یا رضوان چې دا د جنت فرشتہ هغه نه رب فرمایي زبا ورته په خپل وایم ادخلوها بسلام خپ خوشاله او په سلامتیا باندې جنت ته داخل شي رب چې ستا استقبال کا ارتا فرمائی بیا بس فرمائی اللہ بدا اعلان مرتوکا لهم ما یشاؤون فیها اے جنتیان و زمانا یریدن کو خلقو پا دنیا کی چی څنن غواړی ستم اجتهاشی سم خوخی ابد استاسو دا پاری وائے
او بیا څور ته چې کې دی شي ستاسو یو شی ته ذهن نه رسی او ډیر خسته شیانی او تاسو ته نه معلوم ابم د تاسو د پاره چې څه تاسو غواړئ رب فرمایي چې څه زما ته معلومي زما طرف نه ابم د تاسو د پاره الله فرمایي لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید زما طرف نه با اضافي نور شیان ممی داسې شیان چې سترګو نه لیدلی داسې شیان چې غوږو نه دی اوریدلی داسې شیان چې خولې نه دی ویلی داسې شیان چې په عقل کې نه راغلی په زړه کې تصور او سوچ هم نه دی تیر داسې شیان حضور مبارک فرمای جنت دومره ښایسته دی چې ته څومره سوچ د ښایست او د ښکلا وکړې رسول الله مبارک فرمای جنت دا غینم ښایسته دی لک دا زړه خشیت ته پارم دی چې دې ځای کې لږ خوف لږ یره چې رب زما دا عمر تیر شو زه په اسلام کې بوډا شوم په ګیره کې ما سپین را وخاته زما استا ګیرې زما استا نه وروستو پیدا وي خو هغه سپین شي او زما استا زړه د زما او د ستا د ګیرې نه مخکې پیدا دی خو هغه توري هغه سپین نشو ما هغسې په ګناهونو کې راګیري نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث ارتوایم او دا حدیث ته متفق علی امام بخاری مسلم دواړو دا حدیث روایت کړی ابا هريره رضی الله عنه هغه نه روایت کړی خشیت یرا خوف الله دې زموږ په زړه کې پیدا کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته فرمایي چې یو ډیر ګناهګار انسانو ډېر ګناهګار انسانو کله چې اخر وخت راغی خپلو بچو ته یې ووی چې کله زه وفات شمه مسلمانو ګناهونه یې ډیرو په زړه کې د الٰه العالمین خوف خشیت یره وه کله چې زه مړ شم ما دفن کوئ ما بخاری مسلم دواړو حدیث دی ما اوس وځوئ او وی د سوځېدو نه پس چې ما څه شي هغه اوړه کړی اوړه یعنی بالکل وی ټکوي ګوري چې بالکل هغه میده شان ګډ دو خاوره تر جوړ شي د اور نه پسم د ازما د اډوکو د ایره میره چې دا او ټکوي سم او بیا یې راوخلی چې تیز هوا په کوم طرف باندې دا یو موټی د ازما د بدن د خاوره او ایره پاغه هوا کې داسې ودو د وای داسې الی اخوا دی خوا چې زما دا بدن بالکل تیت پتیت باندې لاړ شي ختم شي بس ولی رب ته نشم ودرېدی رب لبزم ورته ادرګم با حساب او کتاب بشي زما نام اعمال به ماته ملاوږي څنګه به ملاوږي اچا سره خوف نشته په یو امید باندې پراته یو اسی امید دی کنه علامه اقبال سے یو شعر را تریات شو پوئیگے بتا سو شعر باندھم علامہ اقبال سے فرمائی عمل لازم ہے تکمیل تمنا کے لیے عمل لازم ہے ورنہ ان رنگین خیالوں سے کچھ نہیں بنتا موتا ناستی کنا بس سوچ کو جی مفتی سے پشتا مونږ ټول زیات ډنګونه چې ماتې په مونږ باندې به ماتې تاسو څه کړه دی سره د علم حدیث را روان دی د بيسي ارتوایم څومره ستا په خپل علم باندې عمل کړي مونږ خو نه کړي مونږ شرط کړي اسه سوچونه خلیت املاس نیولا ناس تیجا رب صحابو ته فرمایي چټي بزې جنت لا صحابو ته دوی مسی پاره کې اسه بزې جنت لا اے صحابو چټي تکلیف بنار باندې راځي مشکل بنار باندې راځي اعمال بنکړي اسه بزې دا داسې فری او شاعري موږ استاد په خپل باندې دا جمله ډېر زیاته ده الله کریم دی الله کریم دی خو بے ځای نه چې دلته ګناهونو تن خطا یو توبې نمبر کې نشتا او رجوع نمبر کې نشتا او د خوف نمبر کې نشتا او خشیت نمبر کې نشتا او بس اسی الله مهر اسی پلارم نه مهربانه اسی مورم نه مهربانه نو خدای پاک مهرباني دومره سستا او عام د چټي وکړي داس نه دا ځان لا دوه کمور کوي عمل لازم دی چې ته یو سیز عمل لازم ہے تکمیل تمنا یو ارمان چې ته پورا کیا غیر پر بتا عمل کړي ورنہ ان رنگین خیالوں سے کچھ نہیں بنتا بس اسه خیالات او دا کړي هیڅ شی هم نه وي صحیح خبره علامه اقبال صاحب څخه معمولی سړی خو نه دی
بس زامنو پس تمرګره وخښتا وې سوځاوه وې ټکاوه ایری یکاو په بعد کې داسې ودو داوه اخوا دې خوا ختم یې رب نه یریږم صدا عقیده نه وجه باندې الله تعالی ما را جمع کولای نشي خو خپل خشیت یو اظهار یو وکړ رب نه یریږم نبی علیہ السلام فرمایي رب خو ډیر لوی ذات دی پاورفل چې کله چې دا عمل وکړه الہ العالمین ازمکه ته وی اجمعی ما فیک منهم باور دی کنه رب ازمکه ته وی سړی را تراجم کړه چې په هوا کې ذره تللی دا په کوم ځای باندې ذره فرته ده دي ته پاوري زمکه ته بسوي اجمعی ما فیک منه را جمع کړه د ذره را جمع کړه او ماته ودره وسړی د زمکه بچ هر څه ورته را جمع به کا ورته نه به ودري او هو قائم او دی بسی ولاړ وي ځان چې وګوري شي رب ته خو زه ولاړم رب ورته فرمایي داسې د ولي وکړه ما حملک څه وجوا څه باعثو ولې دا داسې وکړه نبی علیہ السلام حدیث کې فرمایي چې دا انسان به ورته وایي چې ربا خشیتک یا مخافتک ربا زستانه یریدم ځکه ما داسې وکړه ستا ته نشم ودرېدی ستا ولاړه نه ستا دغسې د خبرو نه مخوف که زه به تا ته څه یم او دا اوس زه ولاړ یم زه به تا ته څه ویم دومره ګناهونه زما په اوږو دي چې هغه ګناهونه زه هغه دنیا نه ما په اوږو باندې پیټی راوړی دا به یو ته ختمې هسې خو نه ختمېږي بس د ستا نه یېرېدمه ستا د خوف د وجې نه ما داسې وکړه نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایي متفق علیه حدیث دی چې کله دا د خشیت خبره ورته وکړه الہ العالمین به فرمایي فغفر له رب ورته وفرمایي زه ستا ټول ګناهونه ما معاف کړه جنت ته داخل شو الحمدلله رب خو بیا ډېر مهربان دی کنه دا کوم بچی چې د پلار او مور نه په دروازو به دغو دیوالو شاته پټیږي را پټیږي په هغې باندې خو بیا زهریږي کنه ایزه او مې بخلي څومره پاور دی ته خو یو ځل داسې تصور جوړ خو کړه که نه یو سوچ خو ګوره نبي علیه السلام صحابو ته تر دې پورې ویلي وی چې که تاسو له ژړا نه درځي دا بعض انسان له ژړا نه ورځي یو اندرونی احساسات او کیفیات یې داسې چې بس نو له ورځي انسان سخت دي ګوره صحابو ته ایون تر دې پورې په حدیث کې ویلي وی چې که ژړا نه درځي خدای پاک ته د ژړا مخ جوړ کړی دا څنګه چې د ژړا غوندې مخ یې که نه وی چې اور ته جوړ کړی رب ته او رب ته ووایه چې بس ما وبخه ما په زړه کې ستا خوف دی زما په زړه کې ستا یره ده ځکه عبدالله ابن عباس فرمایي دا حدیث دی د ترمیزي کوم چې ما په خطبه کې ورته ووي عبدالله ابن عباس څه فرمایي وی چې عینانې وی چې دوه سترګې دي دوه قسمه سترګې دي لا تمسهما النار اور به یې ټچ نه کا یعنی اور به یې ټچ هم نه کا ورتګو په هغې کې همیشه پاتې کېدلو نه دا خو اور به یې ټچ نه کا یا رسول الله مبارک هغه دوه سترګې کومې وي نبی علیہ السلام فرمایي عین بکت من خشیة اول نمبر هغه سترګه ده چې اوښکه یې توی کړي د الله د خوف او د یرې نه نبی علیہ السلام معمولی غوندې ذره په رخسار باندې معمولی غوندانه چې دا زیات چې هغې نه یو نړۍ یو لړۍ غوندې جوړه شي لږ غوندې دا رخسار ده په هغې باندې لوند شي دا سترګه اور د جهنم ټچ کولی هم نشي وعین باتت تحرس فی سبیل الله او هغه سترګه چې د جهاد په میدان کې د مجاهدینو په چوکیدارۍ کې ویښه پاتې شوي مجاهدین ودي او دی په جهاد کې چوکیداری فی سبیل الله کی ویخا کوم سترګه پاتې شوي دغه سترګه رسول الله فرمایي اور د جهنم یې مسح کولی نشي نو داسې خو بنی چې ګوندې دا سترګه به موږ نه الله تعالی وباسي به هلته پرته یو ما او تا به مقصد د دې خبره دا دی چې داسې سترګه زما او ستا په بدن کې دا سترګه به رانه وباسي نه چې ګوندې دا دلته کېده دا به جهنم له نه ځي او د دغې سترګې د برکته به زما او ستا ټول بدن جنت له ځي انشاءالله تعالی دغه یو او بیا نبی علیہ السلام فرمایي مخکې پسې چې دوه قطرې الله ډېرې خوښي قطرې یو د اوښکو قطره ډېره الله خوښه ده
او یو د شهید د وینې قطره الله ډیره خوښه ده او چا سره چې په آخرت کې دغه 2 قطرې نبی علیہ السلام فرمایي چې په دغه انسان باندې اور د جهنم حرام دی. یو ځل چې زما او ستا سترګې نه اوښکه د خشیت د وجې نه توی شي څومره پاور دی پکې. او په آخر کې دا خبر ارتکړم او بیا به دعا کوو چې کله قیامت ورځ شي دا ډیره عجیبه خبره ده د قیامت ورځ شي چې دا جهنم په قرآن کریم هم داسې آیاتونو مفهوم دی وی دا جهنم به سمې حملې وي حل من مزید نور روا چوا نور روا چوا نور روا چوا نن بس ما ډکې او دا خلق وي الہ العالمین د مونږ وسل دا جهنم به سم انسان ګناهګار پس شاته اور خلاصي څومره خطرناک او ګرم سیز دی. نبی علیہ السلام حدیث کې فرمایي چې یو سکروټه د جهنم فرشتو دنیا ته رويشتا یو سکروټه ټول دنیا به ایریشي سکروټه د جهنم ټول کائنات به ایریشي بیا عین اغزای او جهنم به څنګه الہ العالمین د مونږ سات ګناګارانو په ودل تبا جبرئیل علیہ السلام راشي او داسې وبغوندي به ور سره لګي حضور علیہ السلام نه لکه شانت هغه ته فرمایا رسول الله دا وبوالا او دا په جهنم باندې واچو حضور مبارک به تر وخلی او هغه وب په دغه جهنم باندې داسې هغه په طرف باندې ورواچي دا جهنم بروست شي بالکل یخ بشي سوړ بشي داسې به لګا سره چې جهنم دینه. جبرئیل علیہ السلام ته رسول الله فرمای دا څه شی دا څه شی وبدي ورته فرمای یا رسول الله مبارک دا د استاد امت د باز سترګو اوخ کی دی ورته فرمای څومره پاور دی پکې راځي که ځان د پاره نه چې امت ته پاره توي ګړو چې ورځ باندې لازم اوسه اوخ کم پاږي کې اټ شي او بیا به دغه اوخ کې قیامت پر ورځ باندې الله تعالی فرشتو لورکا اور تو به چې فرشتو دا چا چې دا اوخ کې د الله د خوف او د خشیت نه توي کړي لږ زستاسو ګورم چې تاسو دل څه اجر کوي دل لږ اجر ورکړي تاسو ولا ورکړي اجر زی وی چې فرشتي ورته وی چې خدای پاک مونږ خو قاصر یو خو مونږ ته خو اجر دا ښکاری چې بس دی اجر یادا دی چې دی وبخه رب ورته فرمای چې دا انسان ما بخلا دی خو اجر یادا نه دی خراب اجر یادا دی چې جنت تیم بیا داخل کړه ورته فرمای چې ما بخلم دی جنت لبم زی خدای اجر نه دی ورته رب کریم پلار مور خويندې رونه بچي اولاد یې وبخه دا به اجري اور ته فرمای امم بخلی دي د خاطر خدای اجر نه وردي وی چې بس فرشته به دا اوخ کې د انسان الله تعالی کې چې مونږه د اجر اور کولو نه قاصر یو مونږه نشور کول چې دایدم وبخه جنت تام داخل ک د خلق فیملی دم وبخلا جنت تام داخل کو بیا یم دا اجر نه دی رب ته به حواله کا خو چې رب ته حواله شي رب ته به وای رب اجر خیرات هوا یا اجر یا څه شی وي چې تی ول ورکی څه شی ورکی چې رب ورته فرمای چې دا یا اجر دی چې دای ما بخلای جنت ته مداخل کړای د فیملی ما بخلی جنت ته مداخله کړي خو اجر مدل ته سٹاپ نه دی دینه پس یم اجر دا دی چې په جنت کې دی مال راشي زب خپل ملاقات او دیدار ولور عظیمه خبره ده له خبره مسلمانانو زما دا خبره په دې ځبانه ختمه لګه یاره ځان کې پیدا کړي لګ خوف ځان کې پیدا کړي چې کله ګناه موکاو د ظلم موکاو د غصې موکا کې کله تاسو راشي لګوي چې زما ربم شته یو رب لبم ورزم او دا کار چې کوم ظلم کوم او دا زیاتای کوم زما او ستا په زړه کې چې خوف ختم شو ما او تا حیوانان یو زناور یو بیا بس بیا د انسانانو نوم اخیستو قابل نه یو بیا بس زناور یو بیا او چې په زړه کې خوف الهی دا دته انسان ویل کږي دته عبد ویل کږي عبد کامل بنده ورته ویل کږي وګوره دا شاعر نفوت نشي قدار نفوت شو قسم دې جنت تر نفوت ته قدار نه ختم شو قسم دې جنت تر نه ختم دی او کدا سیزم په زړه کې خوف الهی ان شاء الله تعالی الله په فضل رسول الله په شفاعت به موږ تاسو ټول ان شاء الله جنت لږه خدای پاک زموږ په زړه کې خپل خشیت او خوف پیدا کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب